ترجمه ته ولقد استهزئ او بشکا ټوکې کړې شوې دي برسل پیغمبرانو پوری من قبلک د تانه مخکې فاملیت للذین فاملیت پس ما مهلت ورکړو للذین کفروا وخلق ته کافران دي ثم اخذتهم بیا ما اونی ولدي فكيف كان عقاب نسنګو زما عذاب افمن هو قائم پس ایا کوم الله جل شانه چې هغه قائم هغه نگران دی على كل نفس په هر کس باندې بما کسبت چې هغه ګټلې دي وجعلوا لله او جوړ کړل دوی د الله د پاره شرکا شریکان قلت ورته ويا سموهم اي واخلي تاسو نامې دوی ام تنبئونه یا تاسو خیر الله جل شانه ته بما حدث لا يعلم چې هغه علم نشته په الارض پزماکه کی ام بظاهر من القول یا کوي سره خبري بل زينا بلکې خستکلی شو للذين كفروا كافرون د پاره مکرهم د دوی فریب وسدوا او من کړی شو دوی عن السبيل د حق لارنا ومن يذلل الله او چاله چې گمراه کړی الله جل شانه فما له من هاد نشته د پاره سو لار خودن کی لهم عذاب دوی د پاره عذاب دی په الحیات الدنیا په جون کې د دنیا ولعذاب الاخره او خامخ عذاب د اخرت اشق ډیر سخت دی وما لهم او نشته دوی د پاره من الله د الله من واقع سو بچ کون جل شانه د مشرکینو چې کوم سرداران د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغوی څه مطالبات کړو او دغه شانتي غیر مناسب د خواهشاتو اظهار کړو چې دا قران مجید دا په یو مکی معظمه په غرونو باندې اولو چې دا رستو شي او خیږي او زمکه فراخ شي او دغه شانتي د زمکه اوچوي په دې باندې وې چې دینه چینه روان شي او دغه شانتي زمون ابا او اجداد چې کوم مړ دي هغه په قبرونو باندې وې چې راځوندي شي دا داسې خواهشات او مطالبات د مشرکین چې هغه بالکل د منلو قابل نو باوجود د دینه چې د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ذات مبارکه باندې به شمار معجزات هغه ښکار کړی شو دغه په مبارک لاسونو باندې قران عظیم الشان لوی معجزه سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک جون ځان لا مستقله معجزه د دې ټول معجزاتو باوجود د دې هیڅ حق نه جوړېږي چې دا مطالبه کړې وي چې کوم درې مطالبات مخکې ذکر شو الله تبارک وتعالى د هغې په جواب کې دغه آیتونه مبارکه نازل وفرمایل اوس په دې ځای کې نن چې کوم آیتونه مبارکه دي په دې کې لومبي الله تبارک وتعالى خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي چې د دوی دا مطالبات خدا سي دي لکه د پیغمبر په نبوت او رسالت باندې خندا کول دي د الله محبوب پیغمبر چې کوم تاسو ته قران بیانې د دې قران عظیم الشان په حواله سره تاسو د دې مثال پیش کول نه عاجز شوي او ټول تاسو فصحا او دغه شان دي شعراء ادیبان راجم شو د قران کریم د مثال پیش کول نه عاجز شو بس دې کنه او د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل اخلاق او بهترین سیرت او پټول جون کې چرتا دا غنه یو لفظ یو خطا یو درو دا چې ثابت نه دي د ذات مبارکه په خپل ذات باندې یو معجزه ده دا کافی ده نو داسې مطالبات کول چې غرونه خیول او دغه شان زمکه شلول او مړی راځوندي کول دا خو داسې دی لکه دوی استهزاء کولو د الله محبوب پیغمبر زړه ته دک او درد رسیدو یقینا چې کله یو مبلغ د الله دین طرف ته خلق راولي او بل طرف ته د هغه تبلیغ په جواب کې هغه دعوت په جواب کې چې کله انکار مخې ته راځي استهزاء مخې ته راځي تمسخر مخې ته راځي او دغه شانتي لاپرواهي او بې اعتنایي مخې ته راځي نو خامخا زړه ته ډېر زیات دک درد رسي چې ته ډېر اخلاص سره د الله دین طرف ته خلق راولي د جهنم د اور نه خلق بچ کی د معصیت او د نافرمانی نه بعد خلقو د جهالت او د ګناه د تیارونو د خلقو دراوستو کوشش وکړي نو الټا پتا باندې استهزاء راشي تمسخر راشي خنداګان راشي یقینا هر مبلغ د دین سره چې دا سلوک کیږي او مخکې شوی په دې کې الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر له تسلی ورکړي چې زما محبوب پیغمبر چې دی تا پوری خندا کوي استهزاء کوي نو دا څه نوې خبره نه ده یقینا د دین مخکې چې څومره انبیاء کرام تیر شوي دي د هر پیغمبر تکذیب هم شوی دی تسخیر او استهزاء او تمسخر هم باندې کړی شوی دی نو بیا موږ مهلت ورکو کافرانو ته او بیا په اخر کې دی راونی سو بیا څنګه یې زموږ عذاب او بیا الله تبارک وتعالى د دوی نه یو سوال کوي مشرکین نه چې الله جل شانه چې کوم پتا سو باندې نگهبان دي پتا سو باندې نگران دي او تاسو کوم اعمال چې تاسو کوي الله تبارک وتعالى هغه ویني نو د داسې ذات سره تاسو شریکان ګرځوي نو تاسو د خپل معبودانو نامې لیکو خی هغه نمونه خو خی تاسو یا نمونه الله تبارک وتعالى نعوذ بالله تاسو ته خود لري یا د الله تبارک وتعالى په علم کې تاسو هغه خبر راولي چې کوم هغه معلوم نه دي په دې ځمکه باندې یا د ځان نه لګي خبر جوړوي حقیقت دا څنګه ده الله تبارک وتعالى په خپل باندې جواب ورکړي حقیقت دا دی
چې کافرانو ته شیطان د دوی د بد عملونه خسته کړی دی، د دوی د مکر او فریب او دجل دا ورته شیطان چې هغه خسته کړی دی، او دوی د الله د لارې نه خلک منې کوي، او چې چا لره الله رب العالمین ګمراه کړي هغه ته څوک بیا هدایت ورکولو والا نشته دی. دوی دپاره عذاب دی په ژوند د دنیا کې، هغه د مختلف جنګونو په صورت کې هغه عذاب له ورکړی شو، قتل کړی شو، قید کړی شو، او د آخرت عذاب هغه د دنیا نه ډېر زیات سخت دی، نشته دوی دپاره د الله نه سوا څوک بچ کوونکي. نو فرمایي ولقد استهزئ او بېشکه ټوکې کړی شوي دی برسل پیغمبرانو پورې من قبلک تا نه مخکې، فاملیت للذین کفروا فاملیت پس ما مهلت ورکړو للذین کفروا او خلکو ته چې کافران دي، ثم اخذتهم بیا ما اونیول دوی، فکیف کان عقاب نو څنګه و زما عذاب. افمن هو قائم پس آیا کوم الله جل شانه چې قائم هغه نگران دی علی کل نفس په هر کس باندې بما کسبت څه چې هغه ګټلې دی څه چې هغه کړی دی، وجعلوا لله او جوړ کړی د دوی د الله دپاره شرکا شریکان، قلت ورته ووایه سموهم آیا واخلئ تاسو نامې د دوی، ام تنبئونه یا تاسو ته خی هغه ته، ام تنبئونه تاسو خبر ورکوي الله جل شانه ته بما د هغه څه لا يعلم چې نشته دغه په علم کې فی الارض په ځمکه کې، تاسو د بوتانو چې کوم عبادت کوئ د الله جل شانه سره چې څوک شریکان ګرځوئ د هغې څه حقیقت تاسو ته معلوم شته، د هغې نومونه تاسو ته معلوم دی، دا چې الله جل شانه تاسو لپاره مقرر کړي دي، یا الله جل شانه تاسو ته ښودلي چې تاسو دې بوتانو نه مدد غواړئ، یا تاسو د الله جل شانه په علم کې داسې خبره راولئ چې کوم دغه په علم کې نشته، ام بظاهر من القول یا کوئ تاسو سرسري خبرې ځان نه لګیا یې یو خبره جوړوئ. نو دا د هغوی نه سوال و، د دې جواب هغه مشرکانو سره نه الله جل شانه خپل حقیقت بیانوي، بل زجنا بلکې خسته کړی شوي دی للذین کفروا کافرانو دپاره مکرهم د دوی فریب، وصدوا او منع کړي شوي دی عن سبیل الله د حق لارې نه، الله تبارک وتعالی دوی ته د دوی هغه دجل او مکر او فریب خسته کړی دی او د حق لارې نه دوی اړولی دی. ولې ومن یضلل الله او چا چې ګمراه کړي الله جل شانه فما له من هاد نشته د دپاره څوک لاره ښودونکي. الله تبارک وتعالی هر انسان ته یو زندگی په ژوند کې یو مهلت ورکوي، یو ډیل ورکوي، یو موقع ورکوي د هدایت دپاره، خو بعض اوقات یو انسان په خپل ضد او عناد او هډرمۍ کې دومره مخکې لاړ شي، په کفر کې، په شرک کې، په نفاق کې، په ظلم کې، په معصیت کې دومره عروج ته ورسي چې بیا الله تبارک وتعالی د ده نه د هدایت چې کوم صلاحیت دی هغه سلب. څرنګه چې حدیث پاک کې تفصیل ذکر دی چې کله انسان یو ګناه وکړي نو په زړه باندې یو تور داغ ولګي، استغفار وکړي، توبه وباسي، نو هغه داغ میټو شي، او که نه په مخه باندې ګناهونه کوي، توبه نه وباسي، استغفار نه وایي، نو هغه تور داغونه زیاتېږي تر دې پورې چې زړه تک تور شي، او چې کله یو زړه تور شي نو بیا په دې باندې چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم مهر وهل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. الله جل شانه فرمایي دې سترګې شته کتل پې نشي کولی، غوږونه شته اورېدل پې نشي کولی، زړونه شته هغې باندې پوهېدل نشي کولی. اولئک کالانعام بل هم اضل، د دې مثال د ځناورو دی بلکې د ځناورو نه هم بدتر دی. دغه انسان چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دی، بهترین ډانچه کې پیدا کړی شوی دی، خو چې کله زړه تک تور شي د حق د قبلولو صلاحیت پکې پاتې نشي، نو بیا د خنزیر نه، د سپو نه، د ګډو بیزو نه، د خرو نه، د ټولو ځناورو نه هم بل هم اضل بدتر شي، بدترین شر البریه شي. ثم رددناه اسفل السافلین، د جهنم د ټولو لاندې طبقې ته دغه انسان وغورځولی شي د زړه توروالي د وجې نه. نو دوی دپاره بیا څه دی؟ لهم عذاب، دوی دپاره عذاب دی فی الحیات الدنیا په ژوند کې د دنیا، ولعذاب الاخرة او خامخا عذاب د آخرت اشق ډېر سخت دی. وما لهم او نشته دوی دپاره من دون الله سوا د الله نه من واق څوک بچ کوونکي.